ډپریشن کې تاسو ویلی شئ چې لو موډ دی، لاس اف انټرسټ دی، لکه تاسو ویلی شئ چې لاس اف انرژي ده، لو انرژي ده. انزایټي کې انرژي ډېره هاي اور اټ از ریلیټډ ټو فیر یا سټرس هغې کې زیات دی. ډپریشن کې سیډنس وي، لاس اف انټرسټ وي، هسې هسې جړاګانې راځي یا لونلینس پکې چې انسان وایي چې بس بیله چېرته ناست وم یا جاړم یا چا سره خبرې نه کوم. بیا سوسایډل آیډیشن هم پکې راځي، بیا سوسایډل اټمپټس هم پکې راځي. په هر یو کس ته انزایټي هم شته، ډپریشن هم شته. ایون چې موږ سټوډنټس ته هم کافي حده پورې انزایټي ایگزام سره ریلیټډ فیملی پرابلمز اینڈ مچ مور. نو موږ به زیات تر همدا کوشش کوو چې پیل خو موږ هم په ځان باندې لږ دغه وکړو او موږ ځان امپروف کړو، بیا به نه بعد موږ خپل چې کله مونږ ایکسپیکټیشنز پوره نشو پوره کولی نو هغې نه بعد مونږ سره سټرس او انزایټي ډیولپ کیږي. نو ټولو پهله خو مونږ ته پکار دی چې مطلب مونږ چې څومره کولی شو مونږ په ځان باندې برډن نه دی پکار. لکه مونږ به چې څه زه کولی شم، څه زما خوښ وي، ماته پکار دی. ماته دا نه دی پکار چې زه به څه د سوسایټي څه نورمز وي زه به هغه کوم. اور بل خبره دی اوورکم کېدو لپاره ټولو پهله مطلب دی ډایګنوز کېدل ضروري دی. چې کوم ماشومان پیدا کېږي، زه به تاسو ته دا وایم چې ریسرچ وایي چې بای برت هغه ډپرس پیدا کېږي، لکه هغه مدر سټرسفل انوایرمنټ کې دي اور هغې کنسیو کړې ده او هغه سټرسفل انوایرمنټ لکه سسرال دی یا سوشل سرکمسټانسز دي یا فاینانشل ایشوز دي. نو هغه ټایم کم کې پیدا دی خو اوس هم خفه دي چې کم راشي هم هغه به خفه وي، بای برت به هغه خفه وي. موبایل راغو که نه، لکه زمونږ هغه چې کم زمونږ ټایم به لکه زمونږ ماشومان به بهر لوبې کول، اوس وخت داسې خراب شو چې بهر ماشومان نه پرې غستی شو. پهلنی سټارټ زمونږ د کور انوایرمنټ شروع کېږي. که کور انوایرمنټ زمونږ هیلتي دی، فرینډلی دی، نو زمونږ بهر حاجت نه راځي، نه څه ډپریشن وجه راځي. مطلب مونږ د بل چا محتاج نه وو چې دا ماله لف کیر راکوي. که خپل کور نه پوره نو بس بهر نه بیا چا دونه هغه نه لکه او دا تاسو اګنور خبره وکړه چې څوک اګنور کړي نو سر دا لکه اوس بل ځای کې لاړ شو میلمانه تاسو داسې وکړي نو هغه خو اوبویسلي لکه اګریشن کې راځي چې دا د ما سره دا کار څنګه وکړو. هم خودکشیانې کوي او داسې خلک سوسایډ کوي کم چې مطلب کریم خلک دي. لکه کریم خلک به داسې واخلو چې سټوډنټ دي چې هغه تعلیم کوي، هغه کسان هم سوسایډ کوي. انټیلیجنس سره هم ډپریشن ریلیټ کېږي. ډېر زیات داسې چې کوم های اچیورز دي یا انټیلیجنټ دي، انټلیکچوالز دي، هغې کې هم ډپریشن ډېر وي. هغې وجه دا وي چې هغه نارمل خلکو نه لږ ډفرنټ دي، حساس. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو لیدونکو اوریدونکو، ستاسو قربان نواز منګل یم. همیش دپاره تاسو زموږ خپرونې ګورئ چې هغه اکثر زیاتره د جرایمو وي او په هغې کې موږ تاسو ته کرایم سټوریز ښایو د دې معاشرې چېرته کرایم شوي او تاسو به دا سم منظر څه څیزونه به م لیدلي. دا ټایم زه د پېښور فرنټیر کالج دی، ډېر تاریخي کالج دی، د سایکولوژي ډپارټمنټ کوم زده کوونکي دي هغه هم تاسو کتی شئ. د دې چې کومه پروفیسر ده هغې ورته څه ناسته یو لیکچر هم ډیلیور کو. موږ نن خبرې کوو چې په ډپریشن باندې، په انزایټي باندې هر دویم دریم کس چې کم دی ورسره کښېني نو یا به یې زړه خفه وي، زړه به یې مړه وي، هلکه ولې خفه یاره بس څه وجه نشته، خوړه مې خفه دی. نو موږ ویل چې یاره هر سړی دویم دریم سړی خفه دی، کله کله پکې موږ هم ډېر خفه شو. نو موږ ویل چې یاره په دې څیز باندې لږې خبرې وشي، د دې د شاته وجه څه ده. لومبې خو راسره خپل تعارف وکړئ. د څومره وخت نه دلته تاسو د سایکولوژي ډپارټمنټ کې د زده کوونکو ته دغه د سایکولوژي یا د نفسیات سبق ښایي. اور جی زما نوم آمنه قاضي دی اور ما سایکالوجي کې ایم فل کړی دی ریسنټلی. تقریبا 2 کاله به کېږي چې زه فرنټیر کالج کې بی ایس سایکالوجي کې ایز ا اسسټنټ پروفیسر کار کوم اور دا زموږ سټوډنټس دي. د بی ایس 4 سیمسټر دی موږ سره او سیکنډ سیمسټر دی بالکل ریسنټلی اوپن شوی دی، اوس سټارټ دی، موږ سره دا 2 سیمسټر دي. نو دا چې کوم مایل ډپریشن د انزایټي د چې چېرته هم ځي هر دویم دریم سړی به خفه وي، نه څه وجه شته او نه څه کار شته او بس چې کښېني خفه به وي. میل چې دا ولې یو خو دا ډسټینکشن پکې کول ضروري دی که نه چې یو خو هسې خفګاني لکه زما اوس خپل سټوډنټس ته م ووایي چې یو خفګان خو هسې روزانه لکه موږ زړه خفه شي او بس بیا ټیک شو او بیا زړه خفه شي. نو ډپریشن هغه څیز نه دی لکه چې کله موږ دې ته یو آیډنټیفای کړو او چې ووایو چې او دا اوس ډپریس دی، هغې دپاره ضروري دی چې هغې کې بس سمټمز وي او خاص ډیوریشن دپاره وي. نو که هغه ډپریشن هغه سمټمز وي او هغه ډیوریشن وي بیا موږ ورته هغه کیټګرایز کړو. لکه د سایکالوجي ایم دا دی چې ته یو کس ته بالکل لکه ابرپټلی دا نشي ویلی چې هی اور شي از منټلی سک، لکه دا یو هغه سټیګما ولګي که نه چې هغه منټلی ټیک نه دی. ځکه زموږ کوشش وي چې نارمل چې کم خفګان دی یا نارمل کم څیزونه دي هغه ډپریشن انزایټي کې نه راولو. خو سټل ډپریشن او انزایټي خو پریویل کوي سوسایټي کې، دا خو یو فیکټ دی.
نو د دې وجوهات خو خیر ډیر دي لکه سوشل کازز هم دي بایولوژیکل کازز هم دي نن سبا خو چې کوم ماشومان پیدا کیږي زه به تاسو دا وایم چې ریسرچ وایي چې بای برت هغه ډپریس پیدا کیږي لکه هغه مدر سټرسفل انوایرمنټ کې دي اور هغه کنسیو کړي دا هغه سټرسفل انوایرمنټ لکه سسرال دی یا سوشل سرکمسټانسز دي یا فاینانشل ایشوز دي نو هغه ټایم کې هغه چې کوم ډپریشن موډ نه یا سټرس موډ نه زی نو سایکولوژي وی ریسرچ وی چې بای برت هغه ماشوم ډپریس دا خو د بایولوژیکل کازز شو یعنی هغه ماشوم لا دنیا ته نه دی راغلی خفه دی هغه به خفه چې کم پیدا دی خو هم خفه دی چې کم راشي هم هغه به خفه وي بای برت به هغه خفه وي depressed وي but later on obviously family issues دي یا family دا یا ستا ورک پلیس دی نو with the passage of time چې کله personality develop کیږي ډیپینډ کوي چې mother rearing practices څنګه دي موږ ډېر فوکس کوو په دې باندې چې هغه family یو ماشوم grown up کوي یو غټه هغه ته جوړي او هغه یو personality یو individual جوړیږي نو هغه کې د مور او پلار ډېر رول نو هغه rearing practices څنګه دي هارش دي هغه ټایم نه ورکوي لو نه ورکوي لکه موږ وایو فرست 3 years is very much important for a child کې هغه به لو ان اټیچمنټ خپل مدر سره ډیولپ کول ضروری دي نو لیټس سی یو مدر دا هغه اګنور کوي خپل چایلډ هغه لو نیډز نه سیټسفای کیږي د ماشوم اټیچمنټ نیډز نه سیټسفای کیږي after 3 years father the role of father is very much important after 3 years کا father هغه ته ټایم نه ورکوي نن سبا father سره سم ټایم نشته لکه یوزولي مونږ وایو چې کار ته لاړو او بیا ماښام ماسخوتن راځي نو دا مطلب چې بالکل ماشوموالي نه هغه پریکټیسز زمونږ داسې دي چې هغه لیټر اون چې کوم انډیویژل راځي هغه ډېر زیات لیمټ ډیفیشنسیز به ورته زه ووایم سایکولوجیکل ډیفیشنسیز به ووایم هغې سره راځي کمیانې راځي تاسو ته واپس هم راځم دوباره تاسو سره خبرې کوم خو زه یم چې دلته کم زده کوونکي دي تاسو مو دې سره خبرې وکړو زما نوم مشکات ماز دی اور زه د سایکولوژي 4 سیمسټر سټوډنټ یم دا راته وایي که نه نن سبا په معاشرې کې ستاسو ته پروفیسر صاحب هم موجوده ده هر دویم دریم سړی ډپریشن ته ځي تاسو خپل هم د دې زده کړه کوئ نو چې تاسو باندې کله دا حالات راځي تاسو دې سچویشن سره خپلې څنګه هینډل کوئ ځکه چې تاسو خو دلته دې ته لیکچر هم ښایي تاسو به زده کوئ نو بیا به نور معاشرې ته هم ښایي او چې بالکل مونږ به خپل پوره کوشش کوو چې زمونږ نه چې کوم مخکې کلاینټس راشي مونږ هغوی ښه طریقې سره ډیل کړو او زموږ به زیاتره همدا کوشش وي چې مونږ د معاشرې کې د ډپریشن او انزایټي کمه کړو چې څومره حده پورې کیږي نن سبا هر یو کس ته انزایټي هم شته ډپریشن هم شته ایون چې مونږ سټوډنټس ته هم کافي حده پورې انزایټي exam سره ریلیټډ فیملی پرابلمز اینڈ مچ مور نو مونږ به زیاتره همدا کوشش کوو چې پیل خو مونږ هم په ځان باندې لږ دغه وکړو او مونږ ځان امپروف کړو بیا به نه بعد مونږ خپل که چا اګنور کړي نو هغه هم انزایټي کې نه مطلب هغه انزایټي کې راځي ډپریشن کې راځي مطلب که اوس کېناستې پلار سره یا مور سره هغې ستا خبره وانه اورې د هغه رنګ کې توجه در نه کا یا رور ته ورلی یا خپلو خپلوانو کره ورلی چې څنګه بل سړي له عزت ورکو تا لې هغه رنګ کې در نه کو او دې ټایم کې ته خفه شي نو دا څه وي بیا نو دا خو انزایټي کې نه راځي دا خو اوس د هغوی په دغه باندې ډیپینډ کوي او چې هغوی تاسو له څنګه پریفرنس درکوي تاسو چې کومه بل د نفسیات یا سټډي کوئ یا زده کړه کوئ بای چویس کوئ دې له خپله راغلي یې دا زما بای چویس نو بټ زه به اوس ښه مطلب ښه سیټسفای یم او ډېر خوشحاله یم چې زه دې فیلډ کې یم اور زه کوشش کوم چې مخکې هم ښه امپروومنټ پکې راولم یعنې پکې ډېرې کامیابیانې درکړي ګرانو کتونکو موږ کوشش کوو چې واپس میډم لم راځو خو موږ چې څه ناسه لږ شانتې دا زموږ د پروګرام داسې چې خلک بور کېږي نه لږ سټوډنټ سره هم خبرې تاسو کوئ شي خبرې زما خیال چې تاسو سره زموږ دې نه وړاندې ما د ښکاري چېرته خبرې شوې ډومبې خپل تعارف وکړې زموږ د کتونکو ته او د کم سیمسټر زده کوونکي یې تاسو ټول نه پهله السلام علیکم زما نوم اقرا دی او زه د فرنټیر کالج بی ایس سایکولوژي سیکنډ سیمسټر سټوډنټ یم دا زما انټرو دی دا ستاسو انټرو موږ د کتونکو ته بس څه وایي د نفسیاتو حوالې سره زموږ ویل چې یاره نن په دې ډپریشن او په انزایټي په خفګان او میډم خو پکې یو بل داسې موزایل را لړه کړو چې کم ماشوم پیدا شي هغه هم مطلب ډپریس شي لکه ریسرچ نه به ثابت وي نو دی پکې یو بل ټینشن اوس جوړ شو
خا ټولو پهله خو موږ سره انزایټي ډېر قسمونه وي سم ټایمز اوس موږ له لکه موږ که سکول ته هم زموږ سوسایټي کې بهر اوسو نو موږ نه معاشره هغې څه ایکسپیکټیشنز وي موږ نه ساتي نو چې کله موږ ایکسپیکټیشنز پوره نشو پوره کولی نو هغې نه بعد موږ سره سټرس او انزایټي ډیولپ کېږي نو ټولو پهله خو موږ ته پکار دی چې مطلب موږ چې څومره کولی شو موږ په ځان باندې برډن نه دی پکار لکه موږ به چې څه زه کولی شم څه زما خوښ وي ماته پکار دی ماته دا نه دی پکار چې زه به څه د سوسایټي څه نورمز وي زه به هغه کوم اور بل خبره دی اوورکم کېدو دپاره ټولو پهله مطلب دی ډایګنوز کېدل ضروري دی چې مطلب فار ایگزامپل ما د انزایټي دی نو زه به ویم چې او ماته انزایټي دی هغې نه بعد بیا موږ سره سایکالوجسټ راشي سیشن یې راشي نو هغې په ترو موږ دا شی خپل سوسایټي کې کمولی شو اور اویرنس په ترو مطلب علاج شته جی انټرو کې خپل تعارف وکړئ زموږ کتونکو سره بیا خبرې السلام علیکم زه فرنټیر کالج سټوډنټ یم او زما نوم کلثوم دی کلثوم نعیم اور بی اے سایکالوجي 4 سیمسټر سټوډنټ یم تاسو سوال وکړئ ټاپک هم همدا دی ډپریشن انزایټي حوالې سره که تاسو خپل نظر شریکول غواړئ جی سر زما پر نږدې چې دی نن سبا ډپریشن زیات تر ځکه دی ول چې موږ سره یو موبایل راغو که نه لکه زموږ هغه چې کم زموږ ټایم به لکه موږ ماشومان به بهر لوبې کول اوس وخت داسې خراب شو چې بهر ماشومان نه پرې غسې شو پهلنی سټارټ زموږ د کور انوایرمنټ نه شروع کېږي که کور انوایرمنټ زموږ هیلتي دی فرینډلی دی نو زموږ بهر حاجت نه راځي نه څه ډپریشن وجه راځي مطلب موږ د بل چا محتاج نه وو چې دا ماله لف کیر راکوي که خپل کور نه پوره نو بس بهر نه بیا چا دونه هغه نه لکه او دا تاسو اګنور خبره وکړه چې څوک اګنور کړي نو سر دا لکه اوس بل ځای کې لاړ شو میلمانه تاسو داسې وکړي نو هغه خو اوبویسلی لکه اګریشن کې راځي چې دا د ما سره دا کار څنګه وکړو مونږ کار خو عزت ورکوو او دلته دا کار کوي او بل خبره سر چې لکه هغه هم سټرس کې راځي که نه چې مونږ دومره لکه زه ایکسپیکټ کوم مور پلان چې ماله لف کیر میلو شي او ماته نه راکوي نو دا خو سټرس او انزایټي کې راځي که نه بیا ډپریشن وغیره تاسو خپل هم غوسه کیږئ جی ما کې شته بیا تاسو خپل څنګه کنټرول سر د دې ټریکس دي که نه زه لکه په نیټ باندې اکثر ګورم چې ټیک دی بریث شي یا ټیپ داسې ټیپ ډېر ټریکس دي د دې نو ځان ریلیکس کول لپاره نو موسټلی هغه مو کوم او تاسو خو غوسه او بیا تاسو څنګه ځان کنټرول کوئ اوس ته خو غوسه دی ټیم زه ځان ریلیکس کوم داسې لکه صاحب اخلي پوزټیو کې واړو ما کوشش کوم چې بس داسې دی زه خیر دی وقت د سم نشته خیر دی نو لږ کنټرول راولم او موسټلی زیات زر راشي کله زیاده غوسه راشي ښه کتونکو تاسو دا خبرې اورئ خو اوس سوال دا دی چې زموږ د پښتنو په څنګه ځان کنټرول کوي هغوی خو په دې څیز باندې بیخي کمپرومایز نه کوي تاسو خو بلکې زما تاسو ته لکو خلکو تاسو پروګرامونه کتلي دي بس ځکه مایل چېرې په دې باندې خبرې وکړو میډم د ډپریشن او انزایټي او د سټرس دا څه څیز دی او د دې درمیان فرق څه دی ډپریشن انزایټي ما دی ته لکه اوس سټوډنټس ته لیکچر کې مو دا 2 ډفرنٹ پولز دي ډپریشن کې تاسو ویلی شئ چې لو موډ دی لاس اف انټرسټ دی لکه تاسو ویلی شئ چې لاس اف انرژي ده لو انرژي ده انزایټي انرژي ډېره های اور اٹ از ریلیټډ ټو فیر یا سټرس هغې کې زیات دی ډپریشن کې سیډنس وي لاس اف انټرسټ وي هسې هسې جړاګانې راځي یا لونلینس پکې چې انسان وایي چې بس بیله چېرته ناست وم یا جاړم یا چا سره خبرې نه کوم بیا سوسایډل آیډیشن هم پکې راځي بیا سوسایډل اټمپټس هم پکې راځي چې بیا دی اکثر که دغه شان خلک مونږ هم یا اورېدلي چې وژاړي نو بیا مړه سپک شي بیا ټیک شو خو دا خو علاج نه شو اب ایگزیکټلی دې کې دا چې کم کرایینګ دی دا سمټم دی دې سره زړه سپکېږي نه بس راځي او هغه ټایم کې دا ډپریشن کې راځي چې تاسو لکه یو خو مونږ ته پته چې ماته جړه څه وجې نه راځي مونږ ته کازز پته ایمرجنسي راله مړی وشو ما وجړل نو زه ریلیکس شوم کتارسز مې وشو دا چې کومه جړه یې دې کې پته نه نو چې پته نه نو هغه کتارسز هغه شانتې نه کېږي دا ایز ا سمټم راځي مطلب هغه کتارسز زمونږ چې نارمل جړه کې کېږي که نه هغه په دې کې نه کېږي جړه به درته راځي ریزن درته نه پته نو هغې کې خو که هغه سټرس نه ریلیز کېږي چې هغه کم ځکه چې دا ایز ا سمټم دی په ډپریشن کې ایز ا کتارسز پکې نه راځي نو لکه سیډنس شو لکه لونلینس شو بعض اوقات خو داسې دي که نه چې ته لونلی کېنې یو کس ته انټروورټ دی هغه ته سیټسفیکشن میلاویږي نو دا هغه کیټګري نه ده دا هغه لونلینس دی چې کم ډسارډر دی لکه ډسارډر دی کم ابنارملټي کې راځي دا جړه هم ابنارملټي کې راځي دا لاس اف انټرسټ هم هسې خو نارمل انډیویژوالز هم لاس اف انټرسټ راځي زمونږ زندګي کې کله کله خو دا هغه ده چې کم ابنارملټي کې راځي لکه فار مور دین 1 ویک یا 2 ویکس که دا سمټمز وي پریویل کوي نو موږ وایو چې دا ډایګنوز کوو چې دا ډپریشن دی خودکشیانې ډېرې زیاتې شوې هلکان هم خودکشیانې کوي سټوډنټ هم خودکشیانې کوي او داسې خلک سوسایډ کوي
کم چې مطلب کریم خلک دي لکه کریم خلک به داسې واخلو چې سټوډنټ دي چې هغه تعلیم کوي هغه کسان هم سوسایډ کوي. انټیلیجنس سره هم ډپریشن ریلیټ کیږي. ډیر زیات داسې چې کم های اچیورز یا انټیلیجنٹ دي انټلیکچوالز دي هغه کې هم ډپریشن ډیری. هغه وجه دا چې هغه نارمل خلکو نه لګ ډیفرنٹ دي حساس ډیری. او ډپریشن کې تاسو ته یو مین چې سیز د کنه هغه سنسټیویټی ده. سنسټیویټي چې کله لو او اٹیچمنٹ نه ملاو فیملی طرف نه هغه ډیره لکه مونږ وایو چې پکار د هغه کس سنسټیو نه هغه کس لا ډیر سنسټیو وي چې کم کسانو ته لیک اف اٹیچمنٹ وي یا لیک اف لو وي فرام देयर پیرنټس یا فرام देयर فیملی. اور نو دا خبره ده چې هغه لیټر اون چې هغه ټیک ټاک های اچیورز به وي انټیلیجنٹ په می خو هغه کې به ډپریشن ني. او ډپریشن داسې سیز دی چې هغه پته نه لګي تاسو په مخامخ هغه خان دي هغه مطلب هغه به گل مل کے رہنے والا وہ بندہ ہوتا ہے. هغه به خان دي هغه به هر څه کوي ایون سپورټس هر چیز به کوي خوراک هم کوي خو هغه به ډپریس. خطرناک خو دې داسې ځکه خطرناک دی چې د دې آیډنټیفای کول ډیر خطرناک دي. یوزولي چې کم سمټمز هغه ښکاري تاسو ته هغه خو ټیک هغه ډیلم شي او دا خلک خو چاته وایي هم نه چې موږ ډپریس یو. نو یو بیماری داسې تاسو چې چاته وایي نو که اوس کې د چېرته مور ته پلار ته دې وویلو چې یاره زه ډپریس یم هسې مې زړه خفه کېږي نو دونه به دې بې عزته کړي چې ډپریشن به دې زیات اویرنس لیک اف اویرنس دی زموږ سوسایټي کې خو ډایلما یقین نه کوي که نه پچا که اوس ما چاته ویلي چې خفه یم نو کیدای شي یو پر نور مې خراب جی جی. او یو بل دا چې خلک دې نه هم یریږي سټیګما زموږ ډیره د سوسایټي کې نه چې دا لیبلینګ وشي چې دا ډپریس دا مینټلی سیک دی او دیس از نه مونږ یریږو چې دا مونږ خلک مونږ ته وایي چې دا لیوني دي. لکه ډپریشن او انزایټي خو لیونتوب نه دی هغه خو بل سپیکټرم دی. خو که خلک جسټ سایکالوجسټ ته لاړ شي که نه فار ډپریشن اینډ فار انزایټي نو بل کس به وایي چې هغه خو لیونی او هغه لاړو نو دې وجې نه خلک اوایډ کوي هغه اکنالج کوي هم نه چې مونږ کې دا سیز دی اوایډ کوي. او زموږ پیرنټس کې خو دا اویرنس یا پیرنټس یا فیملی کې دا اویرنس نشته د پبلک کې نشته. ایون تاسو ته دا خبره ډیر ویرډ هم لګي چې ایون یونیورسيټي اف پېښور نه ما چې کله سایکالوجي کول نو ټول به دا د پاگلانو ډپارټمنټ دی. نو ایجوکیټډ خلک چې کله سایکالوجي باره کې دا پوینټ اف ویو وي تاسو ماته وایي جنرال پبلک په څه پوینټ اف ویو او دا پته نشته چې دا پاگلان دا نور دا روغ سمي. دویم دا د اوپینین چې سایکالوجي مو تاسو به منټلی ایل شي لکه تاسو به لیونیان شي دا زموږ سره سټوډنټس ناستي دی ته خپله ایون کور طرف نه هم دا چې سایکالوجي باندې څه کوي لیونیان به شي چې سایکالوجي نو دا لیک اف اویرنس دی زه ورته وایم زموږ سوسایټي تاسو خپله کړی نو تاسو خپله اوس څنګه محسوسوئ؟ مونږ ته خو زه وایم چې څومره اویرنس به زموږ سټوډنټس کې که نه لکه زموږ دا د سیکنډ سیمسټر سټوډنټ یا فورث سیمسټر ته ایله دی رالل خو دوی ته هغه کانسیپټس ورځي دی وایي چې هاو ټو کنټرول دیر بیهیویر. نو زه وایم د دوی نه ماشاءالله انشاءالله ښه سټیزنز او ریسپانسبل سټیزنز به نور نه ځکه چې دا خپل ځان هم انډرسټینډ کوي او دا خلک هم انډرسټینډ کوي چې ته هیومن بینګ انډرسټینډ کړي خو بس غټه توره دی وکړه. میډم تاسو خپله کله کله ډپریس کېږي انزایټي چې په تاسو راشي نو تاسو څه کوئ؟ که زه ټو بی ویری آنیسټ زه چې زما لکه د ټین ایج زه سویر ډپریشن ما تیر کړی دی هغې کې سوسایډل آیډیشن اینډ all of that تاسو لم ایگزیکټلی ځکه زما دا فیلډ ځکه خوښه مو چې دا علاج لږ دا د دې ورسره علاج هم علاج خو د ډپریشن اصل چې اوس وایي چې ډاکټر ته لاړ شه بیا به دونه فیس څوک ورکوي او سایکالوجسټ ته خو تلل ضروري دی. ډپریشن داسې سیز نه دی چې تاسو به دا دومره سویر سیز دی که نه ایون چې د دې علاج وشي که نه دا یو امپټینس انسان کې پرېږدي یو خلا پرېږدي یو هول پرېږدي لکه تاسو وایي چې یو پوره کمپلیټ سیز دی که نه هغې ډپریشن تیر کو هغې کې به یو هول یو امپټینس به وي تھرو آؤٹ د لایف چا چې ډپریشن تیر کړي نو دا دومره سویر سیز دی مونږ خو ډېر لایټ اخلو او د دې علاج وداؤٹ سیشنز پاسبل نه دی. لکه انسان چې دا وایي چې او زه به کور کې کینم او زه به یا موبایل باندې یو څو ویډیوز وګورم زه به خپل ټیکنیکس اپلای کړم دا پاسبل نه ده. وجوهات یې زه دا وایم چې خلکو سره سټوډنټ سره اوس دا ټول ناست دي دا زموږ لکه ډېر قدر نو زه خپله ډېر زیات خوشحالېږم چې چېرته په پښتون معاشره کې جینکۍ چې دی سبق وایي خو په معاشره کې داسې دی چې دې سره د مستقبل هم یری چې یاره ما خو دا دونه سبق ویلو او که بي ایس مې کلیر کو بیا ما ډیګري واغسته نو ډیګري خو زه غاړه کې اچولی نه شم کور کې به راته وشي یو تا خو ډیګري وکړه څه درنه جوړ نه شو
نو مستقبل خو د سایکولوژیست ان شاء الله ډیر برایټ دی اوس را روان ټایم کې لکه زمونږ ټایم کې سوای ټیچینګ نه بل آپشن نه خو اوس سټوډنټ سره ان جی اوز دي دلته ډیر زیات ان جی اوز دي د یو اس والا ان جی اوز دي هغه کې ډیر زیات ایز سایکولوژیست پوسټ راځي خپل کلینیک دی کولا شي د پرایویټ هاسپټلز کې کار کولی شي او ایز ا ټیچر هم دی کار کولی شي خباز د سایکولوژیست دي چې هغه ایز سکول سایکولوژیست ایجوکیشنل سایکولوژیست هایر کوي نو اپورچونټیز پاکستان کې شته ده اور بهر خو بیا به تحاشا دي بهر خو ایون سکول کالج او یونیورسيټي لیول باندې ډیر سایکولوژیست نن سبا کار کوي دلته خو هاسپټلز کې ال ار ایچ کې سی ام ایچ کې هر چرته سایکولوژیست شته دي او پرایویټ کلینکس کې کار کولی شي نو زه چې باقي سبجیکټ لحاظ نه خو ان شاء الله اوس سایکولوژي سکوپ زیات دی سایکولوژي ول اکثر خلک چې د سو کوئی ودی انسان مخ ته وګوري او د هر څه سټډي کوي نه دا غلطه خبره ده دا میت او دا مون خلکو نه ورو ویل لکه ویل سایکاټ کدی ته یو کته ویل ته دام پتلې چې تو سمرو وکینو ما دا خو میت سایکولوژي سره ریلیټډ اور بالکل چې فرستلی سو کوم تاسو سره ملاو شي او هغه ته پته ولګي هغه وی ما ته وګوره او ما ته وایي چې زه څنګه یم لکه زما په فیس او زما خاص کر دا کوېشن چې زما مایند کې سره روان دي نو دا بالکل کمپلیټلی یو میت دی سایکولوژي سره ریلیټډ دا څه کلم نشي کېدی ریالټي نه ده لکه ګوره انسان ډېر کمپلیکیټډ چیز دی چې کوم انسان باره کې مونږ دومره بیهیویر او کوګنیشن او هر څه وایو مونږ وایي چې ناو هی اور شي از پریډکټیبل ایون هغه هم انپریډکټیبل بیهیویرز وکړي ایز ا هیومن بینګ لکه ایز ا سایکولوژیست مونږ 90% خو ویلی شو چې دا به دا کوي 100% کلم نشو ویلی ځکه چې انسان ډېر کمپلیکیټډ چیز دی دا مایند انډرسټینډینګ فی الحال زه اوس هم وایم چې بالکل یو 10% به ویلی شوی 20% نو ځکه دا ویل یا دا کلیم کول چې نه موږ د چا فیس ته وګورو او انډرسټینډ ها ټو سم ایکسټینټ د نارمل انډیویژوالز نه بیا دا کیپیسټي مونږ کې چې لایک باډي لینګویج فیشل ایکسپریشنز جسچر چې کوم دا یا خبرو طریقه او هغې نه څه نه څه اندازه لګولی شي خو دا خبره غلطه ده چې لکه مخ ته وګوره او ووایه چې لکه دا کس دا میت دی سایکولوژي زمونږ کتونکو ته په آخره کې څه پیغام رسول غواړئ یا ورکول غواړئ موږ اکثر دا مو اورېدلي دي چې مخکې به خلکو ویل چې دا کس لایک ډسلایک یا هغه د هیبټ ورته شي هغې نه بعد هم بیا خلک به ډیپریشن تلو خو نن سبا دا سیزونه ډېر زیات کامن شو د دې حوالې سره میل کسب تاسو څخه خپل ټیپس ورکول دا سیزونه خو ډېر زیات وجوهات دي او زموږ نن سبا سوسایټي کې انسیکیورټیز ډېر زیات دي نو دې چاہے وہ فاینانشلی چاہے سوشل انټریکشنز زموږ ګورو زموږ هغه ریلیشنشپس هغه شانتي نه شو پاتې زموږ انسیکیورټیز ډېر دي یا سیکیورټي پرابلم ایون لکه جنګونه دي وار دی نو یو هیومن مایند دا ټینډنسي ده چې هغه سیف اینډ ساوند انوایرمنټ کې بالکل صحیح کار کوي چېرته چې هغه ته تھریټ او زموږ انوایرمنټ اوس د تھریټس نه ډک دی چاہے وہ سوشل دی یا فائنینشل دی اسی اوس مطلب زه کرایم ریپورټینګ کوم ما 3-4 سال نه ما خپل بی اس کړی دی پېښور یونیورسټي نه زه کرایم ریپورټینګ کوم مسلسل دلته مډر وشو دا وشو او روټین کې زه کور کوم هم نو دا زموږ په ذهن باندې څومره اثر غورځوي ډېر اصل کې زموږ سایکولوژي دا خبره کوي چې یو سیس ته ایکسپوژر څومره ډېر شي که نه هغې ته به عمره انسنسټیو شي نو ځکه بعض څیزونه چې دي هغه انډر د کور ضروری دي لکه موږ څومره ډېر دا ریپورټینګ کوو که نه موږ خو وایو چې موږ اویرنس خلکو کې پیدا کوو چې دلته کرایم وشو دلته کرایم وشو دلته او هغه کرایم دې طریقې سره وشو تاسو ته پته ده بل اسپیکټ دا دی چې هغه نورو کسانو ته د آیډیا ورکوي چې کرایم دې طریقې سره کیدی شي او یو کرایم چې دومره پریویل شي که نه او خلکو ته لکه یو څیز چې بار بار تاسو واوري هغې ته به انسنسټیو شي هغه خپل افیکټ پرېږدي نو چې موږ هر وخت واورو چې دلته کرایم وشو دلته کرایم وشو دلته کرایم وشو موږ انسنسټیو شو از هیومن موږ اخصیص انسنسټیو شو هغه شانتې موږ باندې اثر نه کوي اوس دې وجې نه ټول هیومن بینګز لکه داسې به دا ټینډنسي کتلی چې یو کس به هغه به مري روان وي او بل کس به ته ویډیوګانې جوړوي نو چې کوم ویډیو جوړوي هغه خو کریمینل ټینډنسي شوه که نه دا ولې دا انسنسټیویټي مونږ کې ولې راله چې ایکسپوژر اف کرایم ډېر شو مونږ ته پته ډېره لګي د څیزونو نو چې څومره ایکسپوژر ډېر کېږي هغه انسنسټیویټي ډیولپ کوي ایز ا هیومن بینګ هم مونږ کې هغه ټینډنسیز شته دي چې کله کله هغه چې یو نارمل کس لګیا دی ویډیو جوړي هغه کس نه چې هغه مري لګیا دی هغه اکسیډنټ وشو هغه کوم کریمینل ټینډنسي شته
انسنسټیویټي ګرانو کتونکو تاسو د میډم خبرې واورېدې موږ کوشش وکړو چې سټوډنټ سره هم خبرې وشي د هغې هم تاسو خبرې واورېدې هسې خو که اوس موږ دلته ودرېږو خبرې کوو نو دا ټاپک ډېر زیات دی او په دغه څیزونو باندې خبرې ما خپل هم ډېر زیات بهتره ګڼله او انشاءالله مزید به هم کوشش کوم چې کتونکو سره دغه شانتي پروګرامات زه شریک کړم د سایکولوژي چې کوم ده تاسو د ډیپریشن انزایټي کوم زده کوونکي وي هغې هم خبرې وکړي هسې زه په دې معاشره کې تاسو ګورئ کوم چې زنانه دي دا الله تعالی که موږ وګورو که نه د سړي په نسبت لږې کمزوري پیدا کړي نو سړو ته هم پکار دی چې په دغه شانتي دا فیمیل چې کوم دي دا اپریشیټ کړي سپورټ کړي نو زه هم چې دغه شانتي څیزونو کې به چې کوم دی واقعي په دې معاشره کې به چینج هم راتلی شي کمی چې دی هغه به هم زموږ په نظر باندې راشي هر دویم دریم سړی ډیپریشن او انزایټي کې دی په دې یره کې دی چې مستقبل به مې څه کېږي خو زه وایم چې الله تعالی چې څه ویلي دي چې سم کېږي که نه نو دا دې هر څه بس مونږ چې الله پیدا کړي نو بس د الله په ذمه باندې یو مونږ به صرف کوشش کوو همت به کوو محنت به کوو چې څه کوي هغه به الله تعالی کوي ډېره زیاته مننه مهرباني